بانوگان مبارکان در رسول کریم صلی الله علیه وسلم بانوگان مبارکان حامدن و مصلیا اما بعد در رسول الله صلی الله علیه وسلم بانوگان مبارکان اوږده غټ په سر کې کاږه ګڼ تور بانوگان یول. امام بیهقی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د محمد بن علی رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي، هغه د خپل پلار څخه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک غټ سترګې اوږده بانوگان ول، په سترګو کې څه سوروالی وو دلایل نبوت. امام ترمذی رحمت الله علیه مبارک د حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې فرمایي کله چې ما د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک سترګو ته وکتل، ما چې ول سترګې تورې کړې دي خو هغه یې نه وې تورې کړې، بلکې د بانوګانو بیخونه به یې قدرتي ښایسته تور معلومېدل. جامع ترمذی علامه برزنجی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک بانوګان غټ ول چې داسې بانوګان څو فائدې لري. اول، بانوګان د سترګو لپاره ښایست وي، زینت وي. دویم، بانوګان د سترګو څخه د لمر تیزې شعاوې او وړانګې ګرځوي. دریم، بانوګان د خلاصو سترګو څخه کوچني حشرات هم ډیر ژر او په اسانتیا سره ګرځوي. څلورم، بانوګان د سترګو د نور راجمع کولو او یو ځای ته د متوجه کولو په دوران کې ښه اغیزمن دي. شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم علامه سید جعفر برزنجی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام مبارک بانوګانو بیخونه پیدایشي داسې تور ښکارېدل تا چې وویل سترګې تورې کړې دي. شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم. وما علينا إلا البلاغ المبين.